أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و مسلمانان ورونو او کورونو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تور سرو خویندو میندو زمون ستاسو تعلق دے دا قرآن و دا حدیث و دا مذہب اسلام سرا او زمون ستاسو دا جوند دنیا یو عارضی جوند دے. خلق وی بازار کې د ټماټرو ګارنټی شته چې دا به 2 ورځې 3 ورځې نسخه کیږي، خو په دې بازار کې د ګرځیدونکو انسان هیڅ ګارنټی نشته. د بازار ټماټر براوړې 3 ورځې به تیری کې سم وي، بازار کې اغستون کې سړی آب کور تم نه رسیدلې د مرګ اعلان به شوی. دیو جن د دنیا دا ژوند دا ډېر اهم ژوند دی ورونو، چې یو منټ هم سړی ته ملاو شو کنه، یو منټ، او هغه منټ کې هغه دا فکر وکړو چې زه د ځان اصلاح کول غواړم، دا یو منټ هم ډېر قیمتي دی. د دنیا دا ژوند ورونو دا عارضی ژوند دی، دا ختمیدونکی ژوند دی، چې کله هم درته د قرآن او د حدیث आवाज در ورسید فوراً د ځان اصلاح وکړو. اس پته نه لګي چې کله په مونږ باندې دا مرګ راځي، نو چې مرګ یقیني شی دی د دې حق په تلاش کې تلوار وکړو. د میلی ټماټر که نن نه سبا به څوک راوړي، پیسې که نن کمې وي سبا به زیاتې وګټم که ژوند و، کپړه که نن ښکلې نه ده مالدار به شي، ښه کپړه به میلاو شي، خو ګورې حق که مرګ یو ځل راغی نو بیا د حق د تلاش موقع نه میلاویږي. یو ځل دا سترګې پټې شوې چغې به ووایې ربنا ابصرنا وسمعنا، الله هر څه مې ولیدل، فرجعنا نعمل صالحا، الله دنیا ته مې ولېږه زه به قرآن او حدیث تلاش کوم. چغې به ووایې ګوره بیا د حق د تلاش موقع نه راځي ورونو. خلک ډیر دا خبره کوي وي وخت قیمتي دی. دا خبره اورئ د خلکو نه که نه اورئ؟ دا خبره ټول خلک کوي چې وخت قیمتي دی، خو دا خبره به ډېر لږ خلک کوي چې د قیمتي وخت کې څه وکړو. لږ وخت دی او قیمتي دی، څه پکې وکړو؟ تلاش حق پکې وکړه. دنیا پرېږده، بینک بیلنس پرېږده، د ښځې او د بچو محبتونه پرېږده، ډګرې دې پرېږده، د دنیا منډه دې پرېږده، ټولو نه اول شی تلاش حق دی. د حق تلاش وکړه، ځان ورسوه. قرآن څوک بیانوي؟ احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک بیانوي؟ او د قرآن او د حدیث مقابله کې خوبونه څوک بیانوي؟ کیسې څوک بیانوي؟ کشف و کرامت باندې ټیم څوک پاس کوي؟ ډلو تنظیمونو د جنډو صفتونه څوک کوي؟ او کم خلک د چې قرآن او حدیث ته رابلل کوي؟ دې د حق تلاش کې دا ټیم ولګوه. ټیم بېشکه قیمتي دی، خو د دې قیمتي ټیم دپاره قیمتي کار وکړه. هغه قیمتي کار چې دی هغه تلاش د حق دی. دا اهمه خبره ده ورونو، دې ته ځان متوجه کو، د حق په تلاش باندې ولګو. او یاد ساته حق څه دی؟ حق قرآن او حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. حق بل څه شی نه دی. او زواما
د ټولو نه آسان شی هغه حق دی، باطل د ټولو نه ګران دی. حق د قرآن، حق د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دین علاوه چې دا څومره باطل پرستی ده کنه، شرکیات دي، بدعات دي، رسم و رواجونه دي، دا ډیر ګران دي په اعتبار د عمل هم، په اعتبار د ثابتولو هم. شرک چې ثابت به کی ناشنا د حق مقابله به کې خیر کې بس توما نشي، او ګران کار شو که نه شو. بدعات چې ثابته، اول به د دروغو تکیه اخلي، اصول به جوړه، بیا به چونکې اکابرو کړي دي چنانچه حضرت مجبور ما، لیکن د دې معاشرې رواج د لحاظه زه دا بدعت کوم. هزار بهانې به د دې بدعاتو لپاره جوړه، نو بدعات ګران کار دی. رسم و رواج کې به پیسې هم لګې، چې مړی دی وشي او ته رواج کې غوایې لاله، نو 2 لک روپونه دړه تیر کو که تیر نه کو. بیا چې ثابته نو یاره جی دا صدقه ده، جی صدقه مړی پسې ثواب دی، لہذا ما ور پسې صدقه وکړه ثواب دی، غوایې مې حلال کو. خجی دا چې ثابته نو زبر تماما چې صدقه مړی پسې ثواب دی، نو صدقه به تر خپل عقل مطابق کې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق به کې، نو ته به دغه ځای غلی کېږي. نو عرض دا آسان شی د حق چې قرآن دی او حدیث دی، دا عمل دی ولې وکړو؟ قرآن کې الله فرمایلی دی. دا عمل دی ولې وکړو؟ حدیث د رسول الله علیه السلام دی. نو حق د ټولو نه آسان دی او باطل پرستی د ټولو نه ګرانه ده. زه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوم، دې کې ګران څه شته؟ څوک به تا ته ووایي چې د رسول الله تابعداري ولیکې؟ نشي ویلی. دا آسان دی، دا حق دی. او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې د یو پیر، د یو امام او د یو مجتهد او د یو مشر تابعداري کې، د هغې دپاره به ته څه وی؟ یاره جي دا اکابر دي، د اکابرو به منلی شي، لہذا زه د دې منم. نو زه به درته اول وایم چې اکابر دي دا په څه کې دي چې دا پلان کې پیر د اکابرو نه دی. اکابر خو زموږ صحابه کرام دي، د هغې نه بغیر نور خلک څنګه اکابر کیدی شي؟ بیا چې ته وایې چې زه یې منم، نو په څه دلیل یې منې؟ نو ډېر په ګرانه به د باطل اثبات کوي. نو عرض مې دا کو، خلک ګران کار کوي، آسان کار نه کوي. حق د ټولو نه آسان شی دی، په حق عمل هم آسان دی، په حق کې تا ته فایده هم ده، تاوان دې هم ورکې نه کېږي. باطل ثابتول هم ګران کار دی، بلکې امر محال دی، ناممکن دی، او خلک باطل پرستی طرف ته زور کوي. نو عرض مې دا کو چې په دې ژوند کې د ټولو نه قیمتي څیز چې دی هغه تلاش د حق دی، چې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار خپله کو. او ګوره قرآن کریم کې هم د عوامو دا ذمہداری قرآن ذکر کړی ده. عوامو ته هم قرآن کې الله دا فرمایلی دي چې تاسو به د اهل حق و عالمانو نه د مسئلې تپوس کوئ. فرمای فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اول فرمایلی دي فاسألو، تپوس به کوئ، ځان به پوهوئ. نو دا فاسألو امر دی، دا دلیل دی په دې چې عوام به دا نه وایي چې یاره بس مونږ نه هم یو دوه خطا دي. نه، فاسألو ته به ځان د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار کې. څنګه چې دا مونځ د ستا ډیوټي ده، څنګه چې دا حج د ستا ډیوټي ده، څنګه چې زکات د ستا ډیوټي ده، څنګه چې نکاح د ستا ډیوټي ده، نکاح کې دغسې چې الله وایي حج وکړه نو مونږ حج کوو که نه؟ نو الله خدا هم فرمایي چې فاسألو، ځان پویه که او تپوس وکړه. د حج والا خبره منې او د فاسألو نه منې، دا خو دواړه د الله احکامات دي. نو فاسألو دا د عوامو ډیوټي دی چې ځان به پویه کوي. او دیم ورته ویلي دي چې اهل الذکر، د هر چا نه به تپوس نه کوې. اهل الذکر، اهل القرآن، اهل السنه، د قرآن او د حدیث صحیح عالم به تلاش کې، د هغه نه به مسئلې تپوس کې. او ان کنتم لا تعلمون، بس کلم چې ته نه پوهیږي نو فاسألو اهل الذکر، فاسألو اهل الذکر، ځان به عالمانو ته رسئ، ځان به عالمانو ته رسئ.
او اهل الذکر دای جمع راوړی دی یو امام او یو پیر او یو استاد نه دی یاد کړی هر چا پسې ځه په شرط دی چې هغه سره قرآن او حدیث و چې قرآن او حدیث ورسره دی یو بانډچي پسې روان شه او چې قرآن او حدیث ورسره نشته که د وخت بادشاه دی هم یې پرېږده د هر چا د دوستۍ او د دشمنۍ خپل اصول یي که نه دا طریقه ده څوک اخلي او څوک پرېږدي څوک د چا خبره مني څوک د چا خبره رد کوي نو څوک په دې وجه د چا خبره مني وي چې دا زما امام دی زه د ده مقلد یم زه خبره منم دا هم د ځینې خلکو اصول دي د چا دا اصول وي چې یاره جي دا پلانکې زما پیر دی او زه یې سیمه مرید یم بس زه د ده خبره منم دا یې اصول وي چې خپل پیر منم د چا اصول دا وي چې زه به د خپل تنظیم د امیر منم دا یې اصول وي ډېر خلک خبرې کوي خو زه د دې پلانکي ځکه منم چې دا زما امیر دی د تنظیم د پارټۍ مشر مې دی څوک د چا اصول دا وي چې د پلانکي خبره ځکه منم چې دا زما استاز دی زه خبره منم استاز مې دی خو زمونږ اصول د اهل الحدیث عالمانو اصول د مسلمانانو اصول د مؤمنانو اصول به صحیح هغه به استاز نه امام نه پیر پارټي او تنظیم به نه موږ به دلیل ته ګورو که دلیل د قرآن او د حدیثو زما امام دی نه زما استاز دی نه زما پیر دی نه زه سړي ته نه ګورم زه دلیل ته ګورم خلک دلیل ته نه ګوري سړو ته ګوري زمونږ او د خلکو منځ کې به دا فرق وي او دې ته ځان اوده کوی مه دې ته ځان ویښ کې زه هسې لګیا یم که تاسو توجه شته مونږ سړي ته نه ګورو څه ته ګورو دلیل ته ګورو قرآن او حدیث ته ایو امي سړی و قرآن او د حدیث ډېر پابند وي ما ته یو سړي ووي چې بھائی امام و عالم وی مخکې زه د حق نه نو متاثره بیا متاثره شوم وی ما ته ووي چې ته د وهابي استاز خبره منې او زما نه منې دا ولې ما ورته ووي چې استاد چې زه پکې وهابي او حنفي او دا شی نه کومه ته راته قرآن حدیث ووایه ستا هغه هم منم زه د قرآن حدیث تابعدار یم زه په هغه څه کومه دې ما ته ستا په شان کیسې او خوبونه بیان کړي که زه هغه جومات ته بیا مونځ لاړم زما کار قرآن او حدیث سره دی که راته ته وې او لوز را سره کې چې قرآن او حدیث به وامه د چا د فقه او د چا د رای دی نه پابند کوم بس زه نن نه ستا مقتدي یم خبره ختم او که خوبونه او کیسې راته وې بس بیا مې د ستانم بایکاټ دی او د بل نه مې هم دی وی عرض دا دی چې زه سړي ته نه ګورم سړی خو نن شته او سبا به نه زه دلیل ته ګورم چې دلیل قرآن او حدیث دی دا دنیا نه وم دا قرآن و دا دنیا به نه یم دا دلیل به وي ټول نه مضبوط شي دلیل دی نو موږ د چا ذات ته نه ګورو ذات تور دی که سپین دی نسب اعلی دی که وړوکی دی اخلاق خدي خراب دي دا ټول ذاتی معاملات دي مونږ دلیل ته ګورو چې خبره د قرآن او د حدیث کوي که زما دشمن هم دی الله دې نو کي ماته خبره منظور ده او چې خبره د قرآن او د حدیث خلاف کوي یا د دین نه کوي که زما پلار او رور دی بس الله دې وسره پوه شي نو عرض مې دا کوم مسلمانانو ځان پوهه کې قرآن او حدیث په دې عمل وکړه دا قیمتي جون په قیمتي څیزونو صرف کې د جون اصل قدر او پیژنئ که تاسو نه چا سوال وکړو چې د جون قدر څه شی دی د دې وخت قدر څه شی دی نو یاد ساتئ د قیمتي وخت قدر دا دی چې په قیمتي څیز ولګوه او قیمتي څیز قرآن او حدیث دی نو دا 24 غنټې جون دا ګوره چې قدم اخلي چې قرآن سوی احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی په قرآن او په حدیث دا 24 غنټې جون دا 80 کاله جون ډک کا والله ستمره قیمتي جون به د چا نه او ټولو نه خطرناک جون کم جون دی چې د قرآن او د حدیث خلاف استعمال شي دا که 10 غنټې جون دی هم خطرناک دی دا که 100 کاله جون دی هم خطرناک دی ولی دا د قرآن او د حدیث خلاف استعمال شو دا د دې دلیل دی چې جون قیمتي کیږي په قرآن او په حدیث سره جون قیمتي کیږي په قال الله او قال الرسول سره ورونو د خپل عقیده د قرآن او د حدیث سره برابر کو
دا خپل عملونه دا د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر کو او کوشش وکړئ ورونو کله چې مسله اورئ کنه او بیان درته عالم کوي نو د ذهن نه دا تعصبات لږ لرې کړئ دا بغض او حسد نه دي دا ته لرې کړئ دا پارټي او تنظیم او جنډا او مشر کشر ته لرې کړئ هر څوک چې دی د ذهن کې قرآن او حدیث له ځای ورکړئ اول خبره دا ده حق ته به هله رسئ چې دا مازغو او دا زړه قرآن او حدیث ته تسلیم کړئ ځان د قرآن حدیث نه مشر نه کې قرآن او حدیث د ځان مشران کې او قرآن حدیث ځان پسې راوانړئ ځان قرآن او حدیث پسې ورواړئ بیا مسله سمیږي بیا دین ښکلی دین دی نه جګړې شته نه اختلافات شته نه تعصبات شته زمونږ مصیبت دایي چې مونږ مسله د ملا اورو نو د تندې به داسې ترې وکړي بس که زما د تنظیم خلاف شو زما د پارټۍ او د جنډې او د کلي د رسم او رواج خلاف شو که هغه قرآن یو که حدیث وي زه نه منم به دقه ځای مونږ غرق کړو داسې هم چېرته ونه وې چې دا قرآن او حدیث منم او د ده خلاف کار څوک یې زه نه منم که داسې شو بس خبره سمه ده خو مونږ وایو چې زما د کلي معاشرې ته به ګورو که د دې مطابق قرآن حدیثو قبول دي خو که د دې مطابق قرآن او حدیث نه وي خپل کار به کوي دې شي مونږ خراب کړو نو اول رونو عالمان چې څومره بیانونه کوي تاسو ورته غوږ دی چې قرآن نه کومه خبره وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه کومه خبره وکړه بیا د عالم ته مه ګوره دې خبرې ته وګوره او که زه په منبر باندې لګیا یم زما مقام تر هغه پورې دی زه عالم علی یما زما عزت پتاسو علی لازم دی زما خبره منل پتاسو علی لازم دی د عالم قدر تر هغه پورې دی کله چې دا عالم د الله خبره کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي تاسو به قدر هم کوئ تاسو به احترام هم کوئ تاسو به ادب سره ناس هم یې د هغه مخکې به سختې خبرې هم نه کوئ د هغه چې څومره مناسب قدر وي کوئ به ولې د الله ته بلل کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته بلل کوي او قرآن فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الی الله د هغه چا نه به د چا خبره ښایسته شي دعا الی الله چې هغه الله ته بلل کوي وعمل صالحا او عمل کوي په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دا واقع بیا عالم دی د ده قدر به په تاسو کې او کما د قرآن او د حدیث مقابله کې تاسو مذهبونو ته راوبللی تاسو مې فقو فتوو پاټو ته راوبللی جنډو تنظیمونو ته مې راوبللی دا زما ذاتی عمل دی نه په تاسو زما احترام لازم دی نه زما منل په تاسو لازم دی نه زما عزت په تاسو لازم دی دا ما خپلې خبرې بیا وکړئ د دې د منلو تاسو مکلف نه یې عرض مې دا کو عالم تر هغې عالم دی چې د په خوله باندې قال الله او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایي العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم اولو العرفان علم هو هغه چې الله ویلي او د الله رسول ویلي او اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ویلي او کړي دغه ته علم وایي کله وایي وما سوا ذلك وسواس الشیطان او دین بغیر د الله او د الله د رسول الله دا خو شیطانی وسوسې دي چې انسان جهنم ته رسي نو عرض مې دا دی ورونو دا خپل ژوندونه قیمتي کې او قیمتي کېږي به ژوندونه په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو بانډچي راغلی دی په اس باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووی ما ته دا دین وښیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دین او مذهب او اسلام زمون قرآن کې دی او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زه الله را لېږلی دی دپاره یم چې زما خبرې ومنې هغه د اسلام فرایض واورېدل حج عمره زکات عقیده چې روانېده وروڼو دې خبرې ته غوږ شې هغه اخر کې یو ټکي ووی او ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم
وستاسو نه مې دا دین واورېدو والله لا ازید علی هذا ولا انقص دې دین کې به نه زه کمې کوم او نه به ترې زیاتې کوم نه به پکې کمې کوم او نه به پې نه به تې او نه به پکې بس دا دین دی دا یو یو اس ته وروخته څه مزل یې کو اس خپروان راله په یو غار کې سردلاندې دا سړی را پرېوت دا صحابي او په هغه ځای وفات شو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا کم کلمات د زمانه د جدایۍ په وخت کې ووایي چې په دې دین کې به نه زه کمې کوم نه زیاتې کوم وایي که په صدق دل سره یې ویلي وایي زه محمد مصطفی دا ګواهي کوم چې دا نن جنتي دی ماشاءالله ماشاءالله مونږ نن د الله په دې کور کې دې ګواهۍ ته تیار یو صرف چې په انشاءالله دوکه نه شو واقعي تیار یو کلک لوز دی که نه انشاءالله چې قرآن او حدیث دا زمونږ دپاره دین کامل دی او قرآن او حدیث که زمونږ د معاشرې خلاف وي مونږ به قرآن او حدیث نه خلاف نه کوو مونږ به د معاشرې نه خلاف کوو قرآن او حدیث که زما د مشر او زما د استاد خلاف وي نو زه به د قرآن او حدیث خلاف نه کوم زه به د استاد خلاف کوم خو زه به تابعداري د قرآن او د حدیث کوم دې نیت ته تیار یو چې دا نیت به وکړو انشاءالله څنګه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زه دا ګواهي کوم چې دی به جنتي انشاءالله زه د الله د پیغمبر د هغه حدیث مطابق چې من اطاعنی دخل الجنه مطابق وام چې زمونږ دا یقین وي چې د الله د پیغمبر دین به نه به پکې کمی کوو نه به پې سیواوالې کوو انشاءالله الرحمن چې دا عزم مونږ وکړو مونږ ټول به الله جنت ته بوځي ورونو د دین کې مونږ دا غواړو چې دا خلک را یوځای کړو اختلافات جوړ نشي جنگ جوړ نشي تعصبات جوړ نشي بغضونه حسدونه پیدا نشي او د هغې دپاره طریقه دا ده نه د زما خبره اوچته شي او نه د لالا خبره اوچته شي نه د فصیح الله قاري صاحب خبره اوچته شي او نه د بل قاري صاحب د الله او د الله د رسول خبره دې اوچته شي اکه ما سره وه بس زه په حقه خو قرآن او حدیث چې ما سره نه و که زما چالاکي ډېره زیاته ده خو زما چالاکي دلیل نه دی که زه ډېر غټ منطقي یم خو زما منطق دلیل نه دی که زه د صرف نحو او ګرامر ډېر غټې چالاکي او ډېر مفتابهي اقوال داسې ډېر کتابونه لرم خو چې قرآن او حدیث پکې نشته زما چالاکي هېڅ دلیل نه دی دلیل قرآن او حدیث دی بس که خلک ډېر کتابونه او حوالې پیش کوي خو ته به ځان نه هوښیار سړی جوړی ته به ښه غوږ کېدی جذبات به نه کې چې خبرې ختم شي ورته به مولوي صاحب دا دومره غټه مسله چې تا وکړه دې کې قرآن کې الله څه ویلي دي داسې راته ولیکه په دې کاغذ باندې او قرآن کې راته وښایه قرآن خو ټول پیژنې که نه ترجمې په هره ژبه کې شته که نه وګوره چې واقعي داسې ده بس وایې منه که ټوله دنیا یې خلاف وي جی تا خو ډېرې خبرې وکړې خو دا خبره په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څنګه را حدیث راته لږ ولیکه ویې راته چې حدیث کې وه او صحیح السند حدیثو په سر سترګو یې ومنه خو قرآن او حدیث کې چې نه و ما پې بلا کتابونه پیش کول قرآن او حدیث کې چې نه و ما پې چیلنجونه ورکول پوه شه دا زما خپله چالاکي او خپل منطق دی هسې ځان هم ګمراه کوم او تا هم ګمراه کوم ځکه د هدایت لار یا قرآن دی او یا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبره رانه ډېره اوږدېږي او ما خو ډېرو تفصیلي خبرو اراده وه خو بهرحال اخري خبره کوم خیر دی که یو 3 منټه پې ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم کور نه بار تللی تشریف فرماو بهر تللی دی پیغمبر علیه السلام اور حدیث کې راځي 3 قومه یا 3 خلک رالل ثلاثه رهطن او دې دپاره رالل چې د پیغمبر علیه السلام ژوند او د هغه معمولات معلوم کړي بیبیانو امهات المؤمنین نه تپوس وکړو د پیغمبر علیه السلام د لمونځ څه کیفیت دی هغې ورته ووایي د پیغمبر علیه السلام لمونځ خو دا دی چې الله ورته فرمایي قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه پیغمبر علیہ السلام مونز هم کوي د شپې تهجد کوي مخکې تم خوب وکړي اکثر تهجد نه بعد پکې هم خوب وکړي بیا مونز ته راپاسي یصلي ويرقد مونز هم کوي آرام هم کوي
وی د نکاحونو ایسا ترتیب دی وی پیغمبر علیہ السلام د دین کار هم کوي او بیبیانې هم کړي دي. بل صحابي یا بانډچي یا سړي تپوس کو وی د خوراک څه ترتیب دی؟ وی روزې هم ډېرې نیسي او د ورځې پکې کله کله خوراک هم وکړي. نو کأنهم تقالوها دی چې د عباداتو ته وکتل نو ډېر کم یې وګڼل چې پیغمبر علیه السلام خو بیبیانې هم کوي او د دین کار هم کوي. پیغمبر علیه السلام خو پکې خوب هم کوي او مونځ هم کوي، کوجکۍ پکې هم کله کله خوراک هم کوي، روژه هم نیسي. وی قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هغه له خو الله مخکني ورستني ټول ګناهونه معاف کړي دي. هغه خو کو وکي د دنیا خوراکونه نو څه خبره نه ده. خو مونږ نو یو وی هغه وی اصلي الليل ابدا ولا ارقد. زب ټول شپه عبادتونه کوم، ټول شپه به الله ته جاړم او د کېږم بنه. هغه بل وی اصوم النهار ابدا ولا افطر. زب د نن نه بعد ټول ورځ ټول عمر روزې نیسم او زب ورکې اړو کوجه کوم نه. بل وی فلا اتزوج النساء ابدا. زباړو خزه کوم نه د دنیا ودونه نه کوم چې د الله سبحانه وتعالی دین ته اوسګار یم. دا یوه چې روانېده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راورسېد. ماشاءالله ماشاءالله څه ناشنا شخصیتو، داسې امانتدارۍ سره د الله دین رسول دی چې خبرې ونه کې. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قسم بالله تاسو نه زمانه زیات متقیان یې، نه زمانه زیات د الله نه یریدونکي، تاسو ټولو کې زیات متقی هم زیم. انی لاخشاکم لله واتقاکم له. ټولو نه زیات د رب نه یریدونکي زیما. لکنی اصوم و افطر. زه روژه هم نیسم کوجه کوم هم واصلي وارقد. منظم کوم او آرام هم د شپې کوم. واتزوج النساء او بیبیانې مې هم کړي دي. وی فرمایل دا زما دین دی، دی کې ما د چا د عقل له اعتبار نه دی ورکړی، نه د امام چلیږي نه د مجتهد چلیږي، نه د پیر چلیږي او نه د امیر چلیږي، نه د استاذ چلیږي او نه د پیر او د مرید چلیږي. وی فرمایل دا زما سنت دی. او فمن رغب عن سنتي، چا چې زما دین کې زما د طریقې نه مخ واړو، محمد مصطفی فرمایي فلیس مني، نه زه د نبي یم او نه دا زما امتي دی. دی د خپل دین غم ځان له پخپله وکړي. د صحابو چې وی چې یاره مونږ به روژه نیسو ټوله ورځ، ښه کار وکړه، ښه کار نه و، نیت یې ټیک وکړه نه و. بل چې ووایي چې یاره زه به ټوله شپه عبادت کوم، مونځ به کوم، ښه کار وکړه، ښه کار نه و. بل وی چې د الله د دین د خدمت د وجې به زه چرې هم واده ونه کړم، نیت یې ټیک وکړه، ټیک نه و. خو د هغې د نیت اعتبار پیغمبر علیه السلام ونه کړو، د دین اعتبار یې وکړو. پته لګي که یو شی ښه دی خو چې دین نه دی کړی ته به یې نه کې. اوس پې ونه رسېدی دې ته نه وي ولې دعا بد شی دی، ولې خیرات بد شی دی، ولې چې کوم دی دا پلانکې عمل بد شی دی، ولې د 15 شعبان روژه بد شی دی. وایي د صحابو چې دا دومره عملونه کول دا بد و. خو بد ته به نشي کتې چې د اتباع د پیغمبر سره خلاف دی، که هغه ښه دی نو هم بد دی. د پیغمبر اتباع چې پې نشته که هغه ښه عمل دی نو هم څه دی بد دی. او د پیغمبر اتباع چې پې راغلی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع چې پې حاصلېږي که هغه بد ښکاري نو هم ښه دی. پته لګي خبره د اتباع ده، خبره ده هو د بد نه ده. د مړي ته چې کله سړی جنازه کوي، دا جنازه مونځ دی که نه دی؟ هر مونځ نه مخکې اذان یې که نه؟ جنازې ته تاسو اذان او اقامت کوئ. اذان اقامت بد شی دی، ولې نه کوئ؟ د اختر په ورځ باندې د مونځ نه مخکې د اشراق و نفل تاسو کوئ، ولې نفل بد شی دی؟ د سارې څو رکعته فرض دي؟ که چا څلور وکړو په دې نیت چې د الله حمد وکړم، ښه شی دی که بد شی دی؟ چې سړی د 2 رکعاتو فرضو په ځای 4 رکعاته فرض کوي، عقل خو مني چې ښه شی دی که نه؟ خو شریعت یې مني. او چا چې د 2 په ځای 4 رکعاته وکړو مونځ یې وشو، ولې؟ خو بد پرېږده، دین کې د الله او د الله د رسول نه مه مشر کېږه، د قرآن او د حدیث تابعدار شه. الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.